حامدا ومصليا ومسلما اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یو درې میاشتې دي چې هغه ډېرې افضل دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي رجب دا زما د امت د پاره ده. رجب زما د امت میاشت ده او د دې رجب د میاشتې فضیلت په باقی 11 میاشتو باندې داسې دی لکه زما د امت فضیلت چې په باقی ټول امتونو باندې وي. بیا مخکې حضور علیه السلام فرمایي وای شعبان میاش زما د پاره ده او بیا حضور علیه السلام فرمایي د شعبان د میاشتې فضیلت په باقی 11 میاشتو باندې داسې دی لکه زما فضیلت چې په باقی تمام انبیاء اعظام انبیاء کرام باندې وي. او بیا مخکې حضور علیه السلام فرمایي وای رمضان المبارک دا د الله د پاره ده او د رمضان د میاشتې فضیلت په باقی 11 میاشتو باندې داسې دی لکه د الله فضیلت چې په باقی او مخلوقات باندې څومره وي لکه چې د الله فضیلت په باقی مخلوقات باندې څومره وي دومره د رمضان فضیلت په د 11 میاشتو باندې دی. نو معلومه شوه چې دا درې میاشتې لګاتار او مسلسل دي او په دې کې د الله رب العالمین د طرف نه فضائل اخودلی شوي دي. علماء د رمضان المبارک د میاشتې مثال د حضرت یوسف علیه السلام سره ورکړی دی. د یوسف علیه السلام 11 روریانو او یوسف علیه السلام 12 رورو، مطلب د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او په دې 12 زامنو کې 11 زامنو بد نیتی وکړله او حضرت یوسف علیه السلام په یو شاړو کوي کې وغورځاو او چې څومره ظلم و ستم او زیاتې و هغه د خپل ماشوم رور یوسف علیه السلام سره وکړ. یو وخت داسې راغی چې هغه 11 روریان راغلی دي او یوسف علیه السلام ته ملامت ولاړ دي، ټیټ سترګې ولاړ دي او الله رب العالمین شان ته ګوره چې یوسف علیه السلام دغه ملامت رونه ملامت نکړل او هغوی ته معافي وکړه وی بخل او د الله نه هم بخنه او مغفرت ورله اغوسته. علماء دین فرمایي د یوسف علیه السلام او د رمضان المبارک د میاشتې مثال یو شان دی څنګه چې 11 روریانو غلطي کړې دي او دغه یوسف علیه السلام 12 رور دی دو ته معافي کړی د برکته هغه 11 روریان الله بخلی دي. نو دغه شان 11 میاشتې دا انسان ګناهونه خطاګانې کوي خو چې کله دا 12 میاشت د رمضان المبارک پې راشي نو د رمضان المبارک د خاطر او د برکته رب العالمین د 11 میاشتو تیر شوي چې څومره ګناه خطای تقصیرات یا ټول ورته معاف کړي ټول ورته وبخي. نزکه علماء د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو مثال د کال د 12 میاشتو سره ورکړی دی چې د رمضان د میاشتې د خاطر الله د باقی مانده 11 میاشتو ګناهونه بنده ته معاف کوي. راتلونکي ورځو کې د رمضان المبارک میاش براشي او هغه عبادت کم چې حضور علیه السلام به د الله نه سوال کو چې دغه موقع مال پلاس راکا حضور علیه السلام به سوال کو وی پروردگار د رجب او په شعبان په میاش کې راته برکت واچوا او رمضان المبارک میاشتې پورې مې ورسوه چې د رمضان هغه عبادات راته نصیب شي. نو معلومه شوه چې دا د رمضان میاش با برکته ده. حضور علیه السلام د دې خواهش آرزو او تمنا کړې ده. د دې په وجه مونږ او تاسو ډېر خوش قسمته او بختور خلک یو، با نصیب خلک یو چې مونږ ته رب العالمین د رمضان المبارک دا میاش په لاس راولي او مونږ ته پکې د عبادتو توفیق راکړي.
بعضې وختونه داسې وي چې هغې کې بنده لږ عمل د نیکۍ وکړي نو د هغې وختونو د خاطر او د برکته د هغې لږ او معمولی عمل نه الله ډیر ثوابونه جوړ کړي او بنده له ورکړي. په هغه وختونو کې یو 15 شعبان شپه وه چې بنده په 15 شعبان په شپه کمې ته چې شب براءت ویلی شي په هغې کې معمولی شان عبادت او نیک عمل وکړي نو دام ول الله پاک په ډیر څه قبلی او ډیر ثوابونه ورکوي. او په دغه بابرکته او قیمتي لمحاتو کې یوه میاشت د رمضان المبارک ده چې کله د رمضان المبارک میاشت شروع شي حضور علیہ السلام فرمای تمام سرکش شیاطین اتړلی شي او دا مسلمان د شیطانانو نه په امن کړی شي او دته الله د نیکو اعمالو مواقع په لاس ورولي. اوس دا مسلمان چې معمولی نیکی وکي نو هم ډیر ثوابونه ورته ملاویږي. دا مسلمان که د جهنم د تلو مستحقي نو هم الله یې مغفرت کوي. حضور علیه السلام فرمایی د رمضان المبارک اولنې عشره رحمت ته نو د الله دومره رحمتونه د رمضان په اول عشره کې را نازل شي چې په ټول کال کې دون رحمتونه چتنی نازل شوي. ورپسې دویم عشره د مغفرت ته نو په دې دویم عشره کې د 11 روزې نه واله تر 16 روزې پورې دا دویم عشره دا د مغفرت د پاره داسې د الله دومره عام مغفرت او بخنه کوي چې په ټول کال کې دومره الله نی بخلي. او بیا اخر عشره د اور نه د خلاصي او د نجات عشره ده نو په ټول کال کې الله دومره خلق د اور نه خلاصي څومره خلق چې د رمضان په اخر عشره کې الله معاف کوي د جهنم او د اور نه بری کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایی د رمضان المبارک د هر روزماتی په وخت کې رب العالمین لس لاکه مجرمان اغه لس لاکه مجرمان په کومو چې د خپل جرایم په وجه جهنم تتلل واجب شوي اغه لس لاکه مجرمان الله د روزماتی په وخت کې او بخي. نو بیا د هر روزماتی په وخت کې نو دیر شیا یو کم دیر شروجی وی نو 10 لاکھ ضربی 30 ورکنو سومرت نلالل. او بیا د دغه حدیث دویمه جمله کې حضور فرمایلی دی وای د اخیری روزماتی د کم نفس چې اعلان کیږي چې سبا اختر دی نو په دغه اخیری افطار په وخت کې الله دومره ډیر مجرمان ګناهګاران جهنميان بری کوي او بخي چې په ټول رمضان کې سون الله بخلی د دوی نه سو چند الله په اخیری روزماتی کې بخي. نو تاسو اندازو لګوي چې دا انسانان مسلمانان دا بسوم روي دا ک ډیرم زیات شي نو بیا هم احاطه د دې کول ممکن دي. پته لګیږي چې دا مسلمانان څومره دي نو په دې کې به مونږ ګناهګاران هم شامل یو نه یو وخت به الله مونږه او بخي او مونږ ته عفو درگذر او نجات براکي. نو د دې وجې د رمضان المبارک میاش دا بختوره با برکت میاش ده. د دې میاشتې د عبادتو ډیر اهتمام کول پکار دي. دا د ټریننګ میاش ده. ځکه یو حدیث مبارک کې راغلی دی وای د هر یو سیز د پاره زړه وي لکه د ځمکې د پاره زړه کو ګوره بیت الله شریف خانه کعبه دا د دې ځمکې زړه دی او داسې که په اسمان کې ګوري چې د اسمانونو زړه به کم زیوي په اسمانونو کې د فرشتو کعبه ده بیت المعمور وتویل شي او دا کومه خانه کعبه چې زمونږ د انسانانو د پاره ده هم د دې د پاسه بالکل پورته اسمانونو کې یو کعبه ده هغه ته بیت المعمور ویل شي. نو هغه بیت المعمور دغه کعبه د اسمانونو زړه دی. اوس که تاسو وایئ چې د قرآن د پاره زړه کم دی نو سورت یاسین دا د قرآن د پاره زړه دی. که تاسو وایئ چې د انسان د پاره زړه په سینه کې ګس طرف ته د انسان د پاره زړه شته د هر یو سیز د پاره زړه شته. او د زړه په باره کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هر یو سیز د پاره زړه دی
ان فی الجسد لمضغه بشک په بدن کې او په جسد کې د غوښې او ټوکړه او بوټه ده اذا صلحت صلح سائر الجسد کله چې دغه د غوښې بوټه او ټوکړه او لوتړه بالکل صالح شي نو بیا د ټول بدن او د جسد ټول اعمال خود به خود صالح بشي و اذا فسدت او کله چې د غوښې دغه بوټه او ټوکړه لوتړه فاسد شي فسد سائر الجسد نو د ټول جسد او د ټول بدن او ټول اعضاء چې څومره اعمال صدور کیږي کم عملونه چې کیږي هغه به خود فاسد او باطل وي نو د دې وجنه پسینه کې د نن نظر دی د غزړه چې صالح شو نو ټول اعمال به صالح شي نو د کال د پاره حضور فرمایي وې د کال د پاره مزړشتا یو لسو میاشتو د پاره د 12 میاشت د رمضان المبارک دا په منزله او په حیثیت د زړه دی او زړه چې کله صالح شي نو ټول اعمال به صالح شي ټول بدن به صالح شي نو دغه شان د رمضان المبارک دا میاش دا د ټریننګ میاش دا د اعمال صالحو میاش دا چې کله د رمضان المبارک میاش په صالح اعمالو کې تیر کړه د ګناهونو نه پرهیز کې د تیر کړه او د نیکو په شوق او په جذبه کې د تیر کړه نو ګوې چې تا زړه د کال د پاره ټیک کو او کله چې په کال کې زړه ټیک شي نو ټول کال به بیا سمیږي ځکه وته ما وی چې رمضان المبارک دا د نیکو اعمالو د پاره د ټریننګ میاشت ده اوس پدې کې مونږ ته د هرې نیکه د کولو سہولت ملاویږي آسانتیا مونږ ته راځي لکه بنده وی چې زه د ګنا نه بچم نو په خېټه نهر دی د روزې میاشت د خوراک سکاک نه کوي د پېشمنی نواله تر ماښام نور پرېوتو پورې خوراک نه بند دی نو ګنا ته زړه نه کیږي مړې خېټې د لاسه انسان ګنا طرف ته مایل کیږي په دې وجه دې بنده ته د ګناه هغه دروازه بند شو د کې به اوس د ګناه هغه شوق او جذبه نوي د ګناه طرف ته رجحان او میلان به نه پیدا کیږي بیا که بنده وای چې زه مونږ کوم نو د دنیا نور کارونه پریخي دي د رمضان میاشت دا جمعه تتلل وته آسان دي او بیا په جمعات کې ډیر خلک نو دې مغوي سره خوشاله منځونه کوي تلاوتونه کوي عبادت کوي کدا بنده وای چې زه د قرآن ختم وکم په جمعه کې د تراو ختم شروع وي د تراو د دې منځونو د بیل ثواب او پکې د ختم کولو بیل ثواب نو ډیر نه کې په وافر مقدار کې درته ملاويږي او که بندوي چې زما شوق پیدا شي یا زما شوق دی دا پوره شي چې زه تهجد شروع کوم د رمضان په میاشت کې هر شپه خلک د تهجد د پاره خو نه پاسي خو کم از کم د خوراک د پاره چې پاسي نو دغه د پېشمنی ټیم دا د تهجد دی او پېشمنی کول دا عبادت ته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تسحروا ان فی السحور برکه پېشمنی کوي په دې کې برکت دی نو ته چې په دې حدیث باندې عمل کې سنت طریقه ادا کې د حضور فرمان منی نو چې څوک د حضور علیه السلام فرمان منی تابعداري کې او سنت طریقې ژوندۍ کې راولي دا عبادت دی د دې په وجه په پېشمنی ټیم کې ته چې پېشمنی کې دادم عبادت دی خو یوازې په دې به اکتفا نه کې او 10 رمضان کې او 2 رکعات نفل وکړه که وخت در سره سلور رکعات نفل وکا زیات وخت در سره نو زیات نوافل وکا او که بالکل وخت در سره نینو او 10 رمضان خامخو کا او 2 رکعات نفل وکا تهجد دی مشو پېشمنی وکا سنت طریقه هم ادا شو او صحت باندې خراب اثرات پریوتونه هم محفوظ شي نو تهجد چې ټول روزه کې پېشمنی لپاسې دی نو یو میاشو او بیا پس یو لس په نورم داسې وکا انسان چې خپل رنگ او خپل فطرت بدلی نو د د پاره سلويخ شپې ورځ هغه عمل باندې مداومت پکاري ځکه حضور علی السلام فرمایلی دي تاسو کو غواړئ چې مونږ د نفاق د منافقت د وبال او د نقصان نه بچو نو تاسو 15 وخت مون سلويخ ورځ پابندۍ سره وکې نه نفاق دروازه بستاسو د پاره بند شي نو معلومه شو چې سلويخ شپې ورځې پورا کول د کې ډیر لوی اثر او برکتی نو تاسو ته تهجد هم آسان شي او بیا د اختر نه پس تاسو لش په وسره نورم پابندیو کې تهجد کې نو ټول ژوندۍ کې کله هم تهجد نه پاتې کیږي
او د رمضان 15 واړه منځونه پابندۍ سره په هر ورځ کې بکې نو ټول عمر بتانه چرته مونږ بیا پاتې نشي. الله به خود توفیق درکړي. نو الله پاک دې زمونږ او تاسو په ژوندۍ کې د رمضان دغه برکات راولي او کم د رمضان روزي چې اونیسو الله دې هغه زمونږ او تاسو نه قبول کړي. یو اهم خبره درته کومه چې د رمضان المبارک په میاش کې بندا نفل عمل وکي نو الله پاک هغه نفل ثواب په فرض باندې بدل کی. او چې کم بندا د رمضان په میاش کې فرض عمل وکي نو هغه فرض الله په او یا فرض باندې برابر کی. خو چرته د یو منبر نم دا आवाज نه دی روچت شوی چې په رمضان کې چا ګناه کبیره یعنی لوی ګناه کړو د پاره بسی چته دا आवाज نه دی راپورته شوی. زنن ستاسو په ذریعہ ټولو جمعتونو ته او ټول ائمه حضرات چې څومره دي خطبه دي اغوی ته دا عرض کوم چې تاسو پر راتلون کې خطباتو کې عمده خبره بلکې زما خپل روټین او خپل ترتیب او خپل طریقه دار چې دا د جمعې د هر جمعې په بیان کې په رمضان کې دا خبره کوم چې په رمضان کې نفل دا په فرض بدلیږي او فرض په او یا فرض بدلیږي خو که ګناه وکي نو عقل خداوي چې زه ګناه دم په او یا باندې زیات شي. خدا سے نه دا بعضی وختونو کې وړو کې نیک عملو کې لاغې نه ډیر ثواب جوړ شي نو چې دا دون ډیر ثواب ته جوړيږي نو هغه وختونو کې چې یو ګناو کې داغې نه بم ډیر غټه ګناه جوړ شي لوی نقصان بد ته جوړ شي نو هغه څنګه دا چې په رمضان کې چا غټه ګناه وکړه د رمضان په میاش کې دروازې وکړه او که د شپې وکړه خو د رمضان میاش دا تر د اختره پورې د شپې وی که دروازې چا غټه ګناه وکړه نو د تیر شوی کال څومره نیک اعمال چې کړي حج به کړي روزه به نیولي زکات به ور کړي عمره به کړي قران ختمونه به کړي خلکو سره تعاون امداد به کړي نوافل به کړي منځونه جهاد به کړي داسې لوی عبادت به کړي د په عملنامه کې څومره نیک اعمال چې وی لوی وی کواړه ټول اوس وزیو ختم شي او دا بنده دی بدبخت او بدنصیب دی چې کوم ګناهونه کړي په عملنامه کې صرف هغه پاتې شي. نو د رمضان چې څنګه ثوابونه زیات دي داسې د رمضان عذابونه زیات دي. نو رمضان کې ثواب کملونه شي پروا مکوه خو رمضان کې د عذاب نزان ساتګنې هغه د ټول اعمال بربادي. نو د رمضان د ګناهونو نه دیم الله او ساتي. دا یو اخیری خبره بس تاسو خدمت کې عرض کما ډیر ضروری ده چې زمونږه په پاکستان کې بیا خصوصا په پښتونخوا کې بیا پاغه کې خاص په 400 کې د رمضان د میاشتې د کتو د پاره د علماو څه فیصله د چې کله بکینی نو شب التماس او لیلۃ الالتماس دی طویل شي میاش کتو شپه دی طویل شي. نو زمونږه په 400 کې او په پیښور مردان نوخار وغیرہ په دې خووشه علاقو کې په علماء د فیصله مطابق په 2 اپریل 2022 د خالی ورځ بوي په دې باندې به ماخام 29 شعبان وی او علماء د فیصله مطابق په دې ټیم باندې ماخام نور پریوتون بعد د میاشت د کتو کوشش بکیږي. نو په 2 اپریل 2022 یعنی را روان د خالی ورځ باندې ماخام بمیاش قتل کیږي نو کمیاش راخکاره شو نو دا فیصله بو چې شعبان د 29 او سبال یکم رمضان یعنی 3 اپریل 2022 دا به د رمضان المبارک یکم تاریخ وی او که 2 اپریل 2022 د خالی په ورځ باندې ماخام نور پریوتو کې ټیم کې میاش قتل کوشش او شو خو میاش راخکارانه شو اوریز وا یا د اسمان په لمنو باندې گرد و غبار زول او طوفانو د هر څه په وجه باندې
په 2 اپریل 2022 باندې میاشت د خالی پرخ کار نشوا نو د علماو به دا فیصله وی چې شعبان د میاشت د 30 شوا او په 4 اپریل باندې با یکم رمضان المبارک وی یعنی 4 اپریل قوی د رمضان میاشت شروع کیږي یکم تاریخ بی او د دین مخ کې امکان دامشتا چې په 3 اپریل 2022 باندې روزه شي. دې کې تاسو ته دا تفصیل چې ما ذکر ک په دې کې یو اشاره تاسو لدر کوم زموږ مقصد تاسو ته نیک لار او ډېر نیکه حاصلول دي چې تاسو ډېر نیکه حاصل کې هغه بداسي وي. حضور علیہ السلام فرمایي چې په یو سنت طریقه باندې عمل وکړه رب ذوالجلال با د سلو شهیدانو نزیات ثواب دغه سنت طریقې باندې عمل کوونکی بنده لور کوي. نو تاسو با یعنی 2 اپریل 2022 ماخام تاسو کې نه میاش وګوره دا میاش قتل سنت طریقه ده نو کمیاش دی اولی د نو هم او کدی اونلی د نو هم تاسو سنت طریقه ادا کړه ته د سلو شهیدانو برابر ثواب ملو شو. باقی کدی میاش اولی د شریعت د قانون مطابق د شریعت د اصول مطابق لاړ شو خپل متعلقه چې کم مشران علماء اغه ته گواهی ورک چې ما پخپلا د سر پسترګو میاش لیدلې ده او فلانی گواده ځان سره خپل ملګری بوزا او د میاش د لیدو شهادت او کمیاش دیون لیدا نو ثواب د ته مفتو کې ملو شو. الله پاک دې د رمضان د میاش ته برکات او ویډیا ثوابونه مونږ تاسو ټول لرا کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.